أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. د سورہ بقرہ سلورم حصہ په انفاق فی سبیل اللہ تعالی کی چې د الله په دین کې مال ولګوي. اوس د دې مثالونه پیش کړي چې مخکې دوه لارې وښودلې، یو د رشد او د اصلاح او دویمه کږه لاره چې هغه د ګمراهۍ وه. دا یې دواړو مثالونه پیش کړل، نو اوس د هغې نور مثالونه پیش کوي. یو دا اصحاب الرشد او بل دا اصحاب الغی. اصحاب الرشد گورا لگا ابراہیم علیہ السلام، اصحاب الغی گورا لگا نمرود چاپ کگلار باندی روانو پاگی باندی الاڑو. بل مثال دا اصحاب الرشد او کالذی مر علی قریۃ وهی خاویۃ علی عروشها. حضرت عزیر علیہ السلام یا بلو کچھ دلائل لیدل دی نور مضبوط شوه دے دا اللہ پا دین باندے. اول مثال دا اصحاب الغی و دا اصحاب الرشد. او کالذی ما الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربه. آیتن گوریا سڑیتا چه جگڑے کولا ابراہیم علیہ السلام سراب بارد رب ددکی ان آتاہ اللہ الملکہ دیو جنا چھوڑ کڑے والا دل بادشاہی. یعنی سو کی چاگبان دی اللہ نعمتو کی احسانو کی نو آغا دا اللہ شکریہ ادا کئی، دا اللہ تابداری کئی اور نور باغبان دی نعمت زیادی کی. سو کی چه اللہ باغ نعمتو کی احسانو کی نو آغا لوخ دورانی اغا برداشو نکلشی نو آغا دا اللہ دشمنو گرزی. دا نمرود دا لوخ دورانو نو اللہ پی نعمت و احسان کڑیو پکارو چه شکریہ ادا کڑیوا. نوچه اللہ پہ نعمتو کا و اللہ والا بادشاہی ورکڑا نو اغد اللہ دشمنو دائنوی چه اللہ ربا دے احسان کڑے دے. اس قالا ابراہیمو کلا چوے ابراہیم علیہ السلام ربی الذی یحیی و یمیت. رب زما غزات دے چگا جوندی کول امڑا کول کئی. قال انا احیی و امیت. وی نمرود دم جوندی کول امڑا کول کوما. د جیل نے دوتا نراوستل یوی مڑکا بلی جواندے پر خود داو گورا یو لمی جوانور کا بل میں مڑکا دور کما قلبا چیو.
په دلیل عقلی باندې پوه نشو. ابراهیم علیہ السلام دلیل عقلی پیش کړ، نو چې هغه په پوه نشو نو اوس ورته دلیل حسی پیش کړي. قال ابراهیم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. و ابراهیم علیہ السلام یقینا اللہ راولی نور لرا طرف مشرقنا، فات بها من المغرب نورای ولت مغربنا. اللہ دا مشرقنا نور راخی جی نزد دا مغربنا راوخی جو. اس کده داوی چه دا خما دا مشرقنا راخی جو لده ستارب دا مغربنا راوخی جی. نو خامخا خلقو بوی چې تلا پیدا نوی او دا د مشرق نه راخوت او دای کولی نشو چې د مغرب نه راخیجولی وی. فبهت الذی کفران حیران شاغ سړی چې کفر یې کړی و چې اوس وواما والله لا یهدی القوم الظالمین. الله توفیق نه ورکوي قوم ظالمانو ته. د صحیح جواب او کالذی مر علی قریة او عطف دے پاغا الالذی حاج ابراہیم فی ربی دا علم ترد لاندے او کالذی یعنی علم تر الالذی آیا تنا گوریا سڑیتا مر علی قریة چی دیر شپی او کلی وَإِيَّا خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا او دغا کلی روان شو بچ سرد چتونونا چتونی پریوتیو روان شو. قَالَ أَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا. وی در سرنگ با جوندی کی دی لرا اللہ پس مرگ دینا. یعنی عقیدہ دا انبیاء و دعوی چه دا مردی ذکر موتحا وی نو دا غی عقیدہ دعوی چه دا مردی دا وی دا دیوبندیانو عقیدہ چه جواندی دی. دیوبندیانو کل دا عقیدہ وا دا انبیاء دا عقیدہ و چه مردی. فاماتہ اللہ مئت عام نو مرکد لرا اللہ سرکالا ثم بعثہو بیائی پورتا کدلارا. قالا کم لبستانوی اللہ سورا وقت ارگتا. قالا لبستو یومن او بعد یوم. ویدما وقت ارگا یورد یاسی صدر دینا. لیکن دتا دخبر زان پتاو نلگی دا چیزی یورد مرو ما کزسی صدر ازی مرو ما چمڑے دم سارو استاد ماسفخین دے را پاسی دما یو مینجاورو دا یوسف گدا نومیو دا نظام الدین اولیاء دا دربار مینجاورو نو آغا اشعار لکریو نو آغا لکریو کنجش نشینت برقا بر مردا بدانت مادنر. چنچنا چه قبر باندی کینی نمڑے پیجنی چه چنچن دے که چنچنا. مبتدیین دا دلیل کے پیش گئی چوکو رمڑے پیجنی چنچن دے او که چنچنا دا. چه مرغای پا قبر کینی نو اگر پیجنی چه مذاکر دے که مؤنث. پا آغا زمانہ کے دا سن یو عالم ابو الحسن دائری او هغه له بیا جواب ورکړو دا هغه کتاب د کچکول نامه نو پای کې هغه لیکلی و نه مردا ہے چبی نه د حال زنده نشونو دو گئے اقوال زنده مړې د ژوندۍ د حال نه نه خبر او نه مړې د ژوندۍ आवाज اوري نه مردا ہے چبی نه د حال زنده نشنو دو گئی اقوال زندہ. نبی آقا عزیز شوب مردہ زی مدت مردگی 7 سال مردہ. اگر اگر رشتین پیغمبر چگہ وفات شو او سل کالا بعد را پاسد اگر تا دخپل زان پتنوا
قالا بل لبستا مئتان وی اللہ بلکہ وقت ارگتا سل کالا مروی کله چې انبیاء اکبرس اغیبا پلارا باندې تلل نو خپل سورلی به ځان سره واغسته خپل ډوډۍ او به واغسته سوالونه نه کول د سره خپل خارو او په خر باندې انبیاء سورلی کړي دا نبی علیہ السلام په خر سورلی کړي دا د خر د شاخ والا پاکه ځکا نبی علیہ السلام به سورلی کړي اسمت قتل او تدلی پکار نو خر ور سره خوراک سکا کو الله یې وګورا خر اډوګي شوی دی او هغه خوراک سکاګ الله محفوظ ساتلو سر کاله بعد دای خوانو بدل شوی الله چې څوک ساتي یا سزای ساتي یا مرکز ساتي د توحید او سنت هغه رواني او چې کمزای رواني یا سرواني ختمي نو ورا خاطه ورا لوګي شه وانظر الى حمارکا وګورا خاطه دی ولنا جالک آیت للناس دا کار منگاوگا یعنی فعلنا ذالکا لنجالک آیت للناس دا کار منگاوگا دید پارا چھو گردن تالرا نخات پارا دا خلقو چه قیامت کی بندہ سے اللہ خلق را پورتا کئی سنجد وزیر علیہ السلام خل را جوان دیکھو وانظر الى العظام وګورا ډوکوتا کیف ننشزها سرنگی راوچتا منگا دیلا سنبنن سوها لحما بیا گندو منگا دیتا وخا نو اڈوکی او دائشو وخا پرالا خر جوڑ شو فلما تبینا لونو کلا چه سرگن شدتا قال آلم نوید دخبو ایما ان اللہ علا کل شئن قدیر چیا کینن اللہ دے پار سبان دے قدرت والا ادرم مثال دا اصحاب رشد و اس قالا ابراہیم کلا چوے ابراہیم علیہ السلام رب ارنی کے فتحی الموتا و رب زماؤ خیماتا سرنگ باجوندی کے دمڑو لارا قرد ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ وار چدا مړیږي او دا بجوندي کوي قالا ولم تؤمنوا يا الله يا صايقين نشتا قالا بلا نو ابراهيم عليه السلام بشک یقین زمان و تاسو دې لا کومه چې ز پستر ګوینه مایانه نوینه نور باندې زړه مضبوط شي ولکن ليطمئن قلبي لیکن تپوس کوم دے دا پارا چی مضبوط شی زمان زڑا قالا فخوز اربعتا من الطیرے وی اللہ انیوہ سالور مارغان مختلف ہو لگیاو چنچنا بلا کنترا بلا کارغا بل توتی بل سشے مختلف مارغای سالور انیوہ اغی لال کا سرونت لر کا او بیائی ٹکڑی ٹکڑی کا چٹنی کا کیمائی کا او دا کیمه چشی نو در طولو غوخا بگرده ورده شی بیاتی لگا غوخا پا دی غار که دا لگا پا دی لگا پا آغی لگا پا آغی او بیا یو تا آوازو کا توتی تراچا کنتر تراچا خارو تراچا جوازی اوگا نو دی که با کما وقت توتی و نو اغا برالکائی که با نو اغا برالکائی که و نو اغا برالا او دا با یو زای شو او آغا مرغای با تی جوڑا شو دای ورطا خیر چکه انسانان خاوری ویریشی او زای پا زای باندی والو زی و خوارشی بیام زی و زای کولشم او بیای جواندی کولشم او دا ټول چټنی کا دا ټول خیمه کا او جدا جدا غوښه کېدا
مطلب توجیحات یو دے یو مانا دا قالا فخذ اربعة من الطير یونیو سلور مارغان فسرهن یو مانا دا دا فسرهن الیکا نو عادت کا دا دی لرد زان سرا ثم قطعهن معذوف دے ثم قطعهن نو بیا ٹکڑی ٹکڑی کا دی لرا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا بیا کې دا پار یو غر باندې زینا ټکړه ټکړه یو توجیه دا د فسرهن یعنی امرهن الیکا عادت کا ځان سره ثم قطعهن بیا ټکړه کا ثم قطعهن معذوف دی ثم جعل على كل جبل منهن جزءا دویم مانا دا فسرهن الیکا یعنی قطعهن بعد ان تمیلهن الیکا بیا بعد ان تمیلهن معذوف راو باسی نو مانا دا فسرهن بعد ان تمیلهن الیکا ٹکڑی کا دی لرا خیمه کا دی لرا پس داغینا چتا ځان سره عادت کړي ثم جعل على كل جبل منهن جزءا بیا کې دا پار یو غر باندې دینا ټوکړه ټوکړه ثم ادعوهن نو بیا ورته आवाज وکا دا دعا او عبادت نه وګوروي مارغان نور مدد کړي ورا مدد کړه دعا او عبادت ده دے دعا اور مسئلہ دعا اور عبادت کی فرق نشی کولے ثم دعوهن بیاورت آواز اگایا دین گسایا راب شیطا تب تلوارا پمنڈا وعلم ان اللہ عزیز حکیم پوشا یقین اللہ دے غالب و حکمت والا نشدغ سی اکڑل نو یو مرغای رالا جواندای شوا ابراہیم علیہ السلام آیانن پستر کو اولی دل پریکٹیکلی اولی دل نورم یقین مضبوط شو